بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو کې الله پاک خپل یووالي او توحید باندې دلایل قائم کړه او دلایل ویل. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې معظمه دور دی، دعوت الی الله پیش کړي او په دې باندې مختلف دلایل دې قوم ته وړاندې کوي او قوم د دې په ځای باندې چې دا مدللې خبرې او دا حق خبرې ومني د هغې تکذیب کوي او هغه خبرې نه مني، نو نبی علیه السلام زړه کې درد پیدا کیږي، خفګان پیدا کیږي. نو الله رب العزت داعی حق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي او تعزیت ورته کوي چې وإن یکذبوک، که دا قوم تا دا قریشیان تا نسبت د دروغو کوي چې ته دروغجن یې او دا کتاب د الله نه دی، دا ته د ځانه سازوي. د دې نه وروستو چې تا دا دعوت کما حقه پیش کړی دی او دا دعوت تا مدلل کړی دی او دا دعوت ته ډېر لوی محنت باندې دوی ته پیش کوي او د هغې باوجود دوی ستا تکذیب کوي او تا نه مني، نو تا زړه کې خفګان راځي. چې ستا زړه کې خفګان راځي نو دا غم مه کوه، تا خپله ذمهداري پوره کړې ده. ستا ته چې کومه ذمهداري وه د حق د رسولو وه، حق تا رسولی دی او دا څه نوې خبره نه ده چې ګینې تا ته دا ظالم قوم نسبت د دروغو کوي. ستا نه بېشمار وروڼه ستا انبیا علیهم السلام د شمار نه ډېر هغه قومونو ته راغلي دي، دعوت یې پیش کړی دی او قومونو ورته دروغجن ویلي دي. نو ستا لپاره په دغه لوی جماعت د پیغمبرانو کې اسوه حسنه ده، ته په هغې پسې اقتدا وکړه. هغې په دې د دعوت په لار کې هغې ته دروغجن ویلي شوي دي او قسمه قسم اذیتونه ورکړی شوي دي، خو د هغې باوجود هغې صبر کړی دی او د صبر نه کار اخیستی دی. اخر کار الله هغه پیغمبر د خپلو ملګرو سره کامیاب کړی دی. هغه قوم چې به زورورو هغه الله رب العزت چې کوم دی نیست و نابود کړي دي او دا دنیا یې ترېنه خالي کړې ده. قسم کښېنه قرآن ته. فقد کذبت رسل من قبلک، یقینا نسبت د دروغو شوی دی ګڼو پیغمبرانو ته مخکې ستا نه. رسولون کې دا تنوین برای تنکیر او دا برای تنکیر دا برای تکثیر دی. نو مراد ترې دا دی چې یو لوی جمع غفیر د پیغمبرانو ته چې د شمار نه وتي دي هغې راغلي دي او خلکو هغې ته دروغجن ویلي دي
صبر یې کړی دی دا تا ته نوې خبره نه چې تا ته دوی دروغجن وایي ته به هم صبر کوې څنګه چې هغوی الله کامیاب کړي دي او د هغوی لږ غوندې چند ملګري او الله کامیاب کړي دي دقسې به ته هم الله کامیاب کړي او څنګه چې هغه قومونه الله نیست و نابود کړي دي داسې به دا قریشیان هم الله نیست و نابود کړي او وإلی الله ترجع الامور خالص الله ته واپسي د ټولو کارونو ده د ټولو کارونو واپسي الله ته ده د الله فیصلې ته ده نو الله به قیامت قایموي ته به هم راځې د الله هغه لوی دربار ته او ستا دا مخالفین او مکذبین به هم راځي د الله د لوی الله هغه لوی دربار ته د فیصلو دپاره آخري فیصله به هلته دا کوو په دې دنیا کې به الله پاک د صبر په نتیجه کې ستا نصرت او امداد وفرمایي او ستا دا مخالفین به الله ذلیل او خوار کی د دې نه ذلیل او خوار نور څه چې جناب رسول الله 10,000 پوځ راواخیسته او راغی او په مکه معظمه باندې حمله وکړه او ټول سلامي شو ټول 2000 کسان دای په دې حرم کې کېنول او د بیت الله پر دروازه کې ورته ودرېد ویل څه به درڅه کوم تاسو زما او زما د ملګرو څه نه دي کړي څه به درڅه کوم هغوی ویل زمونږ خرور او د خرور زوی زمونږ درنه د خیر تمه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله زی د خدای لپاره مې معاف کړي یی او د خدای لپاره مې آزاد کړي یی زی د دین لوی ذلت څه دی چې نبی علیه السلام ورته ولاړ دی بیت الله په ور کې او دې ټول کوز ګوري بره نشي کتی دا هغه خذلان دی چې الله قریشو ته په دنیا کې ورکړ او په آخرت کې ستا او ستا د ملګرو کامیابي به د الله په دربار کې او دوی به د الله په دربار کې ذلیل او خوار ولاړي او عذاب طرف ته به ځي یا ایها الناس ای خلکو ان وعد الله حق یقینا وعده د الله رښتینی ده دا خطاب عام دی ای عام خلکو وعده د الله په قایمولو د قیامت باندې او په بعث بعد الموت باندې او هلته په جزا او سزا باندې چې کومه وعده د الله ده دا وعده رښتینې ده دا گپ نه دی قیامت به ضرور راځي تاسو به دوباره ضرور ژوندي کیږئ تاسو سره به حساب کتاب ضرور کیږي هلته به کامیابي او ناکامي ضرور ده نو چې کله قیامت راتلونکی دی او تاسو به الله دربار کې پیش کیږئ نو د اوس نه په دې باندې غور وکئ چې کوم دوه شیونه ستاسو دشمنان دي د دې نه لږ ډډه وکئ یو دا دنیا هم ستاسو دشمنه ده د دنیا دا زیب و زینت خایس ډول او د دنیا دا کارونه او د دنیا دا چهل پهل دا یو ډېر لوی دشمن دی ستاسو لپاره او د دې نه غټ دشمن ابلیس دی ستاسو لپاره نو دې دواړو نه لږ ډډه وکئ نو هلته به هم بیا آخرت برابري که دې نه هم ډډه ونه کړه نو آخرت به هم تباهي نو فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوکه دې نه کي تاسو لره ژوند د دنیا د دنیا دا ژوند دې تا په دوکه کې وانه چي د دې دا زیب و زینت او د دې دا لذایز او خوندونه پانی دا دې تا دوکه نه کي چې ته په دوکه کې پرېوځې
او داسې دوکه شي چې د آخرت لپاره تیاری ونه کړي. او ولا یغرنکم بالله الغرور، او خامخا دوکه دې نه کړي تاسو لره په الله باندې او د الله په حلم او د الله په مهلت باندې. الغرور شیطان دوکه باز. غرور اصل کې دا صيغه د مبالغه ده او دی وجنه معنا دا ده چې هغه لوی او خطرناک او غټ دوکه باز. او په الله دې تاسو دوکه نه کی، یعنی د الله په حلم دې تاسو دوکه نه کی چې الله تعالی صبر کوي او مخلوق زر نه نیسي او الله امحال او مهلت ورکوي ظالم ته او فوراً نه نیسي. نو په دې تاسو ابلیس دوکه نه کی چې دا پلانې څونه لوی ظلمونه کوي په موضوع کې دی، پلانې څونه لوی ظلمونه کوي په موضوع کې دی. داسې خبرې دي چې سړي طبیعت غواړي یا کوه. الله غفور الرحیم دی، الله د دې نه غني دی چې طالب عذاب درکوي. نه دا شیطان ابلیس په الله باندې خلق دوکه کوي، د الله په حلم او د الله په مهلت باندې خلق دوکه کوي. نو د غرور نه مراد ابلیس ملعون دی چې دا ډېر خطرناک شی دی. دویم دشمن دا دی. او بیا الله فرمایل ان الشیطان لکم عدو. دا غرور شیطان دا ستاسو لپاره دشمن دی. ګوره دا دشمن دی ستاسو او دا ډېر دیرینه او پخوانی دشمن دی. دا هغه شخصیت دی چې ستاسو مور او پلارې نه په جنت کې جامې ایستلې وي په خپله لمس او دوکه باندې، او ستاسو مور او پلارې د جنت نه راایستلي. دا الله موږ ته غیرت راځي. بل ځای کې قرآن کې دا ویلي دي ینزع عنهما لباسهما. ابلیس تاسو د مور او د پلار نه جامې ایستلې په جنت کې. نو د یو غیرتي بچي چې د هغه د مور او پلار سره چا دا کار کړی نو هغه دغه شخصیت به ختموي، وجنې به او کاغه ته به سجدې کوي. موږ هغې ته سجدې شروع کړي دي. موږ چې ابلیس څه وایي هغه کوو. دا ټوله دنیا تقریبا دا ابلیس په خپل کنټرول کې اخیستې ده. الا عبادک منهم المخلصین. بس یو څو مخلصین بندگان به چې د الله بچي، نور ټول ځای ته رسولي دي. که دا د مسلمان په نوم دی دا یې والی دی، دا د مولا په شکل دی دا یې والی دی، دا د حاجي په شکل دی دا یې والی دی، دا تبلیغي په شکل دی دا یې والی دی. دا ټول والی دي. هر یو به چوکه کړی دی او هر یو له دونه اطمینان ورکوي یا ته څه کې به دا جنت کار دی، ته جنت ټیکهدار یې. هغې په هغې د جنت ټیکهدار ساز کړی دی. دا دیرینه دشمن دی پخوانی. فاتخذوه عدوه. دا په دشمنۍ ونیسئ. دشمن ته به دشمن وی نو هله به تې بچ کېږي. د دشمن په سترګو کې به سترګې ورکې نو هله به تې بچ کېږي. او چرته چې چا دشمن ته سر ښکته کړی نو دا گردن یې وله کټ کړی دی. موږ ټول عمر د ابلیس انسی او د ابلیس جنی د هغې پرستش کوو او د هغې عبادت کوو او د هغې مدې وایو او د هغې په خبرو باندې او د هغې په لالچونو باندې موږ کېږو. او مومن پیغمبر خدا وایي ولا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن د یوې سوړي نه دوه ځله نه چیچلی کېږي او زمونږ دا یاران د یوې سوړي نه دوه ځله نه لس ځله وچیچلی شو. د دې پرې مومنوالي کې هم شک دی. دا مومنوالی دوی ضعیف دی، کمزوری دی، بیکاره دی، ردی دی. دا ټرمپ ته لوی
ابلیس په دنیا کې ټرمپ دی هغه د یارانو باندې د صدام دم اچولی دی چې لوی واړه په هغه باندې مین دي لوی واړه د هغه شاته روان دي او د هغه دپاره لچکرې کوي د هغه دپاره چې کوم دی د خیر خواهي خبرې کوي نو دا دشمن په دشمنۍ ونیسه دشمن ورته ووایه په دوستۍ دې غرقی دی ولې د ده نه خبرې د شیطان د یاراني یو زبردست راز دی قرآن وایي هغه راز دا دی چې څوک هم شیطان ته ور واوړېده او څوک هم د شیطان ملګری شه نو شیطان د خپل ملګري څه کوي اور دپاره تیاری د جهنم دپاره تیاری د جهنم کارونه ورته اسانوي د جهنم لار ورته سیده کوي دی د خپل یار او دوست سره سم کار کوي او دا کار به ورسه ولې نه کوي چې دی په خپله لعنتي او جهنمي دی او د ده له یو سړی غړی ورکوي او د له غیږ ورکوي او د سره بیعت کوي او د سره لاس ملاوي به خپل ملګري سړي خوښي چې په کوم ځای کې دی هلته ملګري م غواړي نو ابلیس خو ازلي دشمن دی د الله او د رسولانو او د دین او د حق خو دی جهنمي نو هغه به ولې دونه بې غیرته چې د خپل ملګري به ځان سره جهنمیان کوي نه نو فرمایي الله پاک انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر خامخا رابلی ابلیس ملعون حزبه خپل ډلې لا حزب داغه اتباع او تابعدار خلق داغه په لمسه باندې روان خلق داغه د وسوسې شکار شوی خلق دا حزب دی د شیطان دا خپل حزب دعوت کوي د څه لپاره هغې اعمالو هغه عقایدو هغې معاملاتو ته لیکونو من اصحاب السعیر دې لپاره چې شي دوی د ملګرو د اور نه د اور ملګري تیاری دی دی ډېر زبردست ځوان دی چې څوک ور واوړېده وایي اوس ځان خو مې غرق کړ نو دا دشمن دی او په روپ او په جامه د دوست کې ځان سړي ته ښکاره کوي دی دشمن انتهایی بدترین دشمن دی او ځان د یو دوست او د یو یار او د یو خواخوږي په شکل باندې پیش کوي نو ډېر خطرناک سړی دی خطرناک شی دی دا انما یدعو حزبه خامخا رابلي د خپلې ډلې لره لیکو هغې عقایدو اعمالو معاملاتو ته لیکونو من اصحاب السعیر چې شي دوی د ملګرو د اور نه اوس چا چې د شیطان لمسه واورېده د شیطان ملګرتیا یې اختیار کړه شیطان ته دشمن ونه وایو د هغې نتیجه الله ذکر کوي او چا چې د شیطان سره دشمني وکړه په دشمنۍ باندې ونیو نو د هغې هغه بدلې ته الله تعالی اشاره کوي نو فرمایي الذین کفروا لهم عذاب شدید هغه کسانو چې انکار کړی دی د حق او صداقت نه د الله او د رسول نه بلکې د تمامو حق خبرونه انکار کړی دی لهم عذاب شدید دوی دپاره عذاب سخت دی او والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات یو عمل د نیکو کوي د شیطان دشمنی شروع کړې ده د شیطان خلاف شروع کړی دی د شیطان حزب نه دی حزب الرحمن دی د الله ډله ده نو د الله ډله خو کامیابه دی قرآن کې بل ځای کې راغلي دي
والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسانو چې ایمان راوړی په خبرو باندې چې په کومو د ایمان ضرورت دی د امنو سیلې نه ذکر کړي تعمیم ته اشاره ده په موږ په دې مختصر متول کې زده کړي دي وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي نیک عملونه کوي او دا ناشنا نکته دا ده چې د ایمان سره عمل صالح ذکر کو دې کې دې ته اشاره ده چې دا دواړه قرینین دي مرګري دي ایمان او عمل صالح دا دواړه مرګري دي دا یو چی دا بل ورسنی کار نه ورکوي که عمل صالح شته دی ایمان نشته عمل صالح بیکاره دی او که ایمان شته خو عمل صالح نشته نو فاسق دی دا هم کار دا ایمان هم کار نه ورکوي د دې وجې نه دا قرینین دي قرینین ملګري دي دا دواړه دا لازم و ملزوم دي یو بل سره والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات عمل د نیکو کوي لهم مغفرة واجر کبیر دوی لپاره بخشش دی الله به ورته ټول ګناهونه معاف کړي واجر کبیر او دوی لپاره مزدوري لویه ده لویه مزدوري سره جنت ته تلل دي او د الله دیدار دی او دا اجر کبیر ول ځکه ورکوي چې د کار غټو د شیطان مقابله گپ نه و د شیطان مقابله دا گپ نه و د شیطان په دې د شیطانۍ په زمانه کې او د شیطان د مرګرو د اکثریت په زمانه کې په دې کې د دین خبره کول دې کې د دعوت خبره کول د آسان کار نه دی هغه حافظ عبدالرحمن ویل کنه وی دا گپ نه دی دا د اوسپنو نه چیچل دي دا د دعوت اسلامی کار دا گپ نه دی دینا څه گپ شپ شی دی دا ډېره خطرناکه لار ده دا د نیزو په څوکو لار ده نیزې ولاړې که نو ته پکې ته بار د نیزو باندې خپل دی او روانې پې داسې مثال دی دا د نیزو په څوکو لار ده اندېښنې دي ګورې هر طرف ته یرې دي او چې سړی د ګډې بچی څوک پې څه کوي چېرته چا ګډې ته صدقه کړی دی چې تا کې څه غیرت ایمانی وو نو ته به بیا وګورې چې ستا څونه دشمنان په دنیا کې پیدا کېږي دا اجر کبیر ځکه مفسرین وایي چې دا اجر کبیر ځکه دی چې د کار کبیر دی کار یې غټ دی مومن کار ډېر غټ کوي چې هغه ایمان او عمل صالح دی د هغې په نتیجه کې لګیا دی کار کوي نو دا ډېر لوی کار دی نو اجر به هم څونه کار ډېري دونه مزدوري ډېرئ د کومره ولا اجر الله غټ ورکوي دا یو څو خبرې په دې آیاتونو کې اشاره راله یوه دا لومبۍ خبره دا ده تسلیت النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم ته الله تسلی ورکوي او دا یوازې پیغمبر اسلام ته نه ورکوي ویدخل فیه کل دعات الحق په دې کې ټول داعیان د حق شامل دي دا یوازې جناب رسول الله ته نه وایي چې څوک د دعوت حق کار کوي ټولو ته وایي صبر وکړي اذا کذبوا اوذوا کله چې دوی ته د نسبت د دروغ وشي یا دوی له ضرر ورکړی شي نو په علیهم ان یصبروا په رسول الله او په داعیانو د حق باندې لازم دي چې صبر وکړي نمبر 2 تقریر البعث والجزا په دې آیاتونو کې دام رااله چې دوباره ژوند حق دی او الته بدلی به الله تعالی ورکوي دا د الله تعالی وعده حق ده او نمبر 3 دا چې التحذير من الاغترار بالدنیا الله یره ورکړه په دې آیاتونو کې د دنیا نه ویریږئ ګورې دا ډېر غدار شی دی من طول العمر وسعة الرزق وسلامة البدن
چې دا اوږد عمر تعالی الله درکړی، دا ډېر پراخه رزقونه درته میلاو دي او دا په بدن باندې روغ جوړې، دا ایتا دوکه نه کي. دا سلامتیا د وجود دا به په بیمارۍ بدل شي، دا سعت رزق به ستا په تنګۍ د رزق بدل شي او دا اوږد عمر به دې بې پیدي شي. دې وجې نه دوکه کېږي به په دې باندې نه. نمبر 4 التحذير من الشیطان. دویم د شیطان نه الله یره ورکړه، څنګه چې د دنیا نه یره ورکړه داسې د شیطان نه یره ورکړه. ووجوب الاعتراف بعداوته، او دا الله لازم کړه په مؤمن باندې چې ته به اقرار کړې د دشمنۍ د ابلیس، دا زما دشمن دی. ومعاملته معاملة العدو، او د ده سره کومه معامله کوي دشمن معامله به ورسره کوي. فلا يقبل كلامه، خبرې به نه مني. ولا يستجاب لندائه، او نه به قبول دله د اواز کې چې درته وایي راشه ته ورمنډه کړي. او ولا يخضع بتزيينه للقبيح والشر، او دوکه کېږي به نه په ښایسته کولو د باندې قبایح درته ښایسته کوي او شر درته خیر ښکاره کوي، په دې به نه ورځي. اخري بیان جزاء اولیاء الرحمن اعداء الشیطان. په آخر کې پنځمه خبره دا ده چې د اولیاء الرحمن بدله څه ده، چې هغه اولیاء الرحمن دي او اعداء الشیطان دي. د رحمان دوستان دي او د ابلیس دشمنان دي. د هغې څه بدله ده؟ نو مغفرت او اجر عظیمې تاسو ته ذکر کو. او وجزاء اعداء الرحمن اولیاء الشیطان، او بدله د دشمنانو د رحمان چې هغه اولیاء د شیطان دي، د هغې بدله څه ده؟ نو دې لپاره عذاب شدید دی. پوه شئ په دې باندې. دا دې آیاتونو کې اشارات. دعا وکړئ چې الله مونږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهېږي، د سره سره الله مونږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله یې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله ورته هدایت وکړي، که بدقسمت یې الله یې تباه کړي. الله یې زموږ ټول نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دی الله زموږ حل کړي، خاتمه دی الله زموږ ټولو په ایمان کړي. څونه زموږ مشران وفات شوي زنانه نارینه الله تعالی دې هغه ټول وبخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته دی الله شفا کامله عاجله ورکړي. زموږ دا ملک دی الله د اسلام په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي. دلته دی الله اسلامي نظام راولي. دې لپاره چې څوک هم دا کار کوي الله دې کامیاب کړي. څوک چې دې لار بندوي او دې مقابله کوي الله دې ورته هدایت وکړي. که د هدایت قابل نه وي الله دې د دنیا خالي کړي. الله دې د تمامو دنیا مسلمانان د کفارو منافقانو ظالمانو د ظلم نه محفوظ او مامون کړي. او خاص کر د غزا مسلمانان دی الله د اسرائیل دجالانو نه او د امریکې دجال نه الله تعالی خلاص کړي. او دا دواړه دی الله دې مخ د ځمکې نه ورک کړي او الله دې نیست و نابود کړي، الله دې ذلیل او خوار کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة